بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال فاروقي او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل هیلث ایجوکیشن. ناظرین، کله تاسو سوچ کړی دی چې دا ینه یا جګر غوندې وړوکی عضو یا ارګن ستاسو په ژوند کې څومره لوی کردار ادا کوي؟ د خوراک هضمولو نه واله د بدن نه زهرجنې مادې ختمولو ته هر وخت، هر منټ، هر لمحه جګر د زمون حفاظت کوي. خو چې کله په دې جګر کې چربي جمع کېدل شروع شي، نو رو دا جګر خپل کار پرېږدي او دا ناکاره شي، دا بیکاره شي. نن په فیټي لیور په اپډیټډ ویلاګ سیریز کې آخري ویلاګ دی او موږ به نن د ټول سیریز جایزه الو چې موږ څه زده کړل، موږ څه ډسکشن وکړو. موږ ډسکشن وکړو چې فیټي لیور څه دی، دا ولې جوړیږي، د دې نقصانات څه دي، او موږ د دې نه خپل ځان څنګه بچ کولی شو. نو لومړنی سوال او لومړی چې موږ دا ډسکشن وکړو چې فیټي لیور وایي څه ته. نو فیټي لیور هغه بیماری ده چې په کومه کې په جګر کې 5% نه زیات چربي جمع شي. یعنی د جګر په خلیات کې، سیلز کې چې 5% نه زیات چربي جمع شي، نو هغې ته فیټي لیور وایي. ځکه چې چربي د دې نه سوا شي، نو جګر دا چربي ځان نه باسلی نشي او دې کې جمع کېدل شروع شي. د دې وجوهات کې غیر متوازن خوراک، جسمانی سستی یعنی لیک آف ایکټیویټي، سیډنټری لایف سټایل، غټواله، شوګر او چې کوم کسان شراب څښي، د هغې وجوهات شامل دي. د فیټي لیور ډیزیز دوه کیټګریز دي، ګروپس دي. یو دا دی چې هغې کسان چې کوم شراب څښي هغې کې فیټي لیور جوړیږي، او دویم هغه کسان چې چېرته هم شراب نه دي څښلی او هغې کې هم جګر کې چربي راشي، او نن سبا دا ټایپ فیټي لیور په دنیا کې یو وبا اخیستی ده. دویم موږ دا ډسکشن وکړو، موږ دا زده کړه چې جګر کې چربي جمع کېږي څنګه. نو دې کې موږ دا ډسکشن کړی و چې جګر کې چربي جمع کېدل د یو ورځې خبره نه ده، بلکې دا رو جګر کې چربي جمع کېږي او په میاشتو کلونو کې دا جمع شي. هغې کسانو کې چې څوک خواږه څیزونه زیات استعمالوي، چیني ګوړې استعمال زیات کوي، فاسټ فوډ زیات خوري، او ګرځي راګرځي نه لایف سټایل چې دی هغه د ناستي لایف سټایل دی، نو هغې کې د انسولین رزسټنس جوړ شي هغوی په جګر کې. او بیا چې دی انسولین رزسټنس له وجې نه جګر کې چربي جمع کېدل شروع شي، په هغې له وجې نه بیا د جګر چې دی سوزش والي، د دې کې سختوالی راشي، د کې سیروسس جوړ شي، او بیا د کې جګر کینسر جوړېدی شي. د دې عام علامات چې کوم دي هغه موږ دا زده کړه چې په شروع کې دا فیټي لیور څه خاص علامات نه وي، دا یو خاموشه بیماری ده، او که چېرته بغیر څه وجې نه ستړیوالی راځي، بدن خوږېږي، ډوډۍ ته زړه نه کېږي، دا ښۍ طرف ته د پښتو لاندې درد شروع شي یا وزن زیاتېدل شروع شي، نو دا اشارې کېدی شي چې یو سړي ته فیټي لیور ډیزیز بیماری شروع شوې ده. د دې پیچیدګۍ موږ زده کړه که د فیټي لیور علاج ونه کړی شي، نو د له نیش سوزش جوړ شي، فایبروسس وشي، بیا لیور سیروسس وشي، هغې نه پس د جګر کینسر جوړ شي. بلکې دا موږ ووایو چې فیټي لیور صرف د جګر بیماری نه ده، بلکې د فیټي لیور له وجه نه چې دی د کسانو ته زړه بیماری لګېدی شي، شوګر ولګي، میټابولیک سینډروم جوړ شي. بیا موږ دا ډسکشن وکړو چې د دې تشخیص څنګه دی، او موږ دا زده کړه چې شروع کې چې تشخیص وشي یعنی ارلی ډایګنوزس دا ټولو نه بهتره ده. تشخیص دپاره چې دی الټراساوند کېږي، د لیور انزایم ټیسټ کېږي، فایبروسکین کېږي، او کله نه کله بایپسي ضرورت هم پکې راشي. د خوراک متعلق موږ ووایو چې یو هیلدي لایف سټایل پکار دی، چې هیلدي لایف سټایل نه نو فیټي لیور نه جوړېدل دا قانوني خبره ده، لازماً به فیټي لیور جوړېږي.
د فیټي لیور علاج په حواله سره مونږه دا ډسکشن وکړو چې یو خو چې د دې چې کوم پریډیسپوزینګ فیکټرز دي یعنی شوګر دی کولیسټرول دی وزن کمول دي دا پکار دی دویم دا دی چې وټامین ای او پایوګلیټازون پکې خلک استعمالي یا اوس نوې دوايانې راغلي دي چې هغه کې سیماګلوټاید دی ټرزیپټاید دی ریسپیټرام دی په دې باندې مونږه د تیر دوا ویلاګز کې کافي ډیټیل ډسکشن کړو نو دا مخصوص دوايانې راغلي دي خو دا دوايانې ستاسو بعد د ډاکټر په نگرانۍ کې استعمالوي ځان نه به نه استعمالوي دینه پس چې دی مونږ وایو چې ټول نه امپورټنت علاج ټول نه امپورټنت طریقه چې دا هغه لایف سټایل چینج کول دي خوراک کې خیال ساتل دي چینی خواږه سيزونه جنک فود سپینه اوړه دا استعمال بنه کوي سبزیانې میوه او پروتین استعمال زیات پکار دی روزانه چې دی نیمه غنټه 45 منټه واک پکار دی ذهني سکون پکار دی او نشونه پرهیز پکار دی دا هغه تبدیلیاں دي چې کله تاسو کوي نو دا تبدیلیانو سره بس تاسو جګر دوباره نارمل شي خدا تبدیلی چې دی دا تاسو د ټول ژوند تبدیلی دا صرف دی څو میاشتو تبدیلی نه ده دنه پس موږ وی چې یو مانیټرینګ پکار دی او مانیټرینګ کې موږ وی چې کله علاج شروع شي یا فیټي لیور تشخیص وشي نو دا څه کسته پکار دی چې باقاعدګۍ سره هر دریش پګ میاشتو کې خپل لیور انزایمز کوي الټراساوندز کوي فایبروسکین کوي او خپل دی ویسٹ سرکمفرنس یعنی د خپل ملا نه پاخلی چې هغه زیاتیږي خو نه دا مونږ زده کړه چې اصل شی دا نه دی چې جګر نه چربي لري کول دي اصل شی دا دی چې دوباره جګر د چربي نه بچ کول دي نو دې د پاره چې کوم عادت یا کوم طریقو باندې مونږ جګر د چربي نه صفا کړو هغه عادتونه به مونږه لایف لاک ساتو نو بیا به زمونږ جګر چې دی هغه بچ پاتې کیږي نو ناظرین په دې ویلاګز کې امید لرم چې تاسو به د فیټي لیور چې کوم نوې کانسپټس دي یا نوې خبرې دي هغه تاسو ورسېدلې او تاسو دا هم پته ولګېده چې فیټي لیور دا د لایف سټایل بیماری ده دا د ماډرن لایف بیماری ده چې موبایل فون راغی ریموټ کنټرول سیزونه راغل موټر سایکل دي او چې د موټر دي او موږ چې په خپل تل بند کړل او موږ چې د فزیکل اکټیویټي نشته دي نو دې له وجه نه دا ټولې مسلې جوړیږي او کومه لایف سټایل واپس چې کوم مخکې زموږ لایف سټایل نن د سلويخ کال مخکې هغه ته ورسو موږ خوراک ساده وي موږ خوراک کې ډیر د ویسټرن خوراک نیوي نو بیا څه خبره نه ده یا بیا څه وجه نه ده چې موږ د فیټي لیور ختم نکو او د فیټي لیور نه موږ ځان بچ نکړی شو امید لرم چې دا سیریز به تاسو لپاره مفید ثابت شي وي او زما به تاسو ته خواسي چې دا سیریز لازمن تاسو خپل یاران دوستانو سره خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم د فیټي لیور متعلق آگاهي ملو شي که اوسه پورې تاسو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي زما به تاسو ته خواست دی سبسکرایب یې کړئ چې د هیلث ریلیټډ کوم زموږ ډسکشنز کیږي چې هغه ډسکشنز تاسو ته په ټایم باندې را رسي اجازه غواړم خپل خیال وساتئ خداحافظ